بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام نے درس ضرورت اور وضاحت کړې چې د معلوماتي فکر فلسفي بنیاد دا کومه فلسفه ده دا د هیومنیزم فلسفه ده. دا خبرې نه وي خو دا خبرو سره استاد اشعري راځي ځکه د الحاد رد چې کوي نو ما تاسو ته وضاحت کړې یو جدید الحاد دی یو قدیم الحاد دی. الحاد د قدیم زمانې نه روان دی کوم چې جدید الحاد دی نو دا زموږ مطلب مقابل دا دی اول په ماده قدیم ګڼل او هغوی نظریه پاتې نه شوې د دوی ماده حادثه ده د بیا په وجه ماده پیدا شوه. اوس د دوی اشکالات دي نو د دوی اشکالاتو جوابات به دوی له د دوی موجبه کې ورکوو څنګه چې زموږ متکلمینو بعد قدیم الحاد رد کولو په څه سره هغوی په اصولو سره اوس به انشاءالله موږ د جدید الحاد رد کوو په جدید اصولو سره چې هغه ماورایات الخبرې دي هغه ملزمات نظیر او دلیل دی دغه شان د ساینس د ایجاداتو نه موږ د څه کو دلایل تلاش کوو لکه دوی وایي که نه چې دا کششي ثقل چې دی نو دا څونه غټ وجود دي دا وړوکی وجود ځان ته راکاږي موږ چې په دې ځمکه باندې موجود یو دا د ځمکه کې کشش پروت دی دا موږ ځان ته راکاږي که د ځمکه کې وایي دا کشش نه وي په هوا لیکلی دا د دوی نظریه ده موږ ورته وایو دا خو ستاسو نظریه ده چې دا ماده د ځمکه او ماده پیجانه ده حیات پکې نشته شعور پکې نشته صاحب علم نه ده نو دا دومره دا دي چې دا خصوصیات چا یې دا ماده چا پابنده کړې ده مولزمانو ماده چا پابنده کړې ده چې د انار د بیج او د انار د تخم نه به د انارو نه کېږي د ام د تخم نه به د ام ونه جوړېږي د غنمو د تخم نه به غنم جوړېږي د جوارو نه به جوار کېږي دا ماده چا پابنده کړې ده نو دوی وایي دا خود په خوده پابنده نه کېږي. هغه کوم چې قدیم فلاسفه هغوی خو به ویلې چې ماده قدیم ده هغوی دا نه ویلې چې د مادې درې اجزا دي الکترون او پروټون او نیوټرون دا اوس دا جدید هغوی له به موږ د دې متکلمینو په یو کتاب کې به نه د پروټون خبر راشي او نه د الکترون او نه د نیوټرون ولې هغوی دا نظریه نه لرله. اوس چې کوم جدید فلاسفه دي دوی د الکترون پروټون او نیوټرون دا د مادې جز ګڼي نو موږ وایو چې دا ماده په خپله وجود کې محتاجه ده څه شي ته دې اجزاو ته نو بیا به دا به خدای څنګه شي دا به خود په خوده پیدا څنګه شي یو شي احتیاج لري دا خود په خوده پیدا کېدی شي دا هېڅ کله نشي پیدا کېدی. مولزمانو زموږ طرف چې دی دا د جدید الحاد به کوو په دې کې چې موږ ته کومه فلسفه ده مخې ته هغه د یورپي فلسفه ده ځکه دا جدید الحاد چې راوتی د کوم ځای نه مولزمانو د مغرب نه راغلی دونه به غټې خبرې یاد ساتئ د دې بنیاد د هیومنیزم فلسفه ده. هیومنیزم کې موږ وضاحت وکړو مولزمانو چې دا څه شی دی دوی دا وایي چې دا د دې موږ هغه نکات پر بیان کړي په پرونی وضاحت کې چې دا انسان د خدای په مقام باندې فایز کړي دوی وایي د هیومنیزم د فلسفې بنیاد او خلاصه دا ده چې دا انسان په خپل اعمالو کې د خپل اعمالو خالق دی. څه معنا چې دا څه کوي مولزمانو دا ښه غواړي دا به ښه ایجاد کوي او که شر غواړي شر به ایجاد کوي که دا چېرته مسجد ته ځي دا هم د دې خالق دی او که دا چېرته څه ته ځي شرابخانې ته ځي دا هم د دې خالق دی. موږ ورته څه ویلې کوو هم څه ویل کوو موږ دې باره زموږ څه نظریه ده شاباسې زموږ دا نظریه چې انسان اختیارمند دی موږ له ښه او بدو دا شریعت متعین کړي دي مولزمان دا خبرې موږ دا خبرې ستاسو هر معاشره کې ستاسو په کار راځي تاسو د منبر په دا کې دا ویلی شي چې باید نن سبا دا خلک سیکولرزم او دا هیومنیزم فلسفه راولي خو هغوی خو د خپل اعمالو خپل ځان خالقان ګڼي لکه څنګه چې معتزله وایي ګوره مولزمانو دا د کلام بحث دی دې ته لبیخ کېدی او دا یاد کړو چې دې ته وایم ستاسو خپل کار دی راځو نن د هیومنیزم مولزمانو دا موږ وضاحت پرون د هیومنیزم ټول شوی دی موږ به نن څه وایو مولزمانو د سیکولرزم وضاحت به موږ کوو. مولزمانو سیکولرزم څه ته وایي د سیکولرزم دغه دا دی تعریف دا دی چې فصل الدین عن الدولت جداوالی د دین د حکومت نه دی ته باندې دا مذهب په جب کې وساتي سبق کې مذهب په خپل انفرادي ژوند کې راولي اجتماعي ژوند ته به نه راولي دا د سیکولرزم دا
دغه چاره یو ته دا جارج کیوب دا غټ نمونه به تاسو یاد ساتئ دا اصطلاح د په 1851 کې د سیکولریزم دا بنیاد کې دا نظریه پیش کړه چې بای دا مذهب ځان لسی د حکومت حتی د مسلمانانو دا نظریه نه ده موږ چې زمونږ حکومت به سوي دا به مذهبي وي ولې مذهب موږ د قانون د ژوند تیرولو اصول راته مقرر کړي چې هغه اصولو کې د تمام انسانانو خیر دی په قصاص باندې دوی رد کوي دا تاسو ولې قصاص کوئ ولې الله ورته سوي حیات یا اولي الالباب تاسو لپاره ژوند دې څنګه ژوند دی چې یو دې پانسي کو یو قاتل دې پانسي کو بل بل راځي چې کور بناو راځي دې ته دې قاتل سره دا ظلم وشو قاتل خو ظالم دی ځکه دې تر ورسېدو دا څه کارو چې د بل کور ورانو د بل بچی یتیمانان کول د دوی بل سره ظلم کو نو مولسبانو نو وخت اصول مقرر کړی دي دا اصول سیکولریزم نه مني دا اصول ستا انفرادي دي مخصوص کوه ذکر کوه اسکان کوه بس وخت یورپ چې موږ تبدیل غواړي موږ سوې په موږ خو مسلمانان نسته تکلا شي تبلیغات شي څه وکړي راشه وي زبدل په واشنگټن کې څه کومه زبدل په کې افطار پارټي در کومه راشه تبلیغ کوه راشه دا کوه په مذهب اسلام عمل کې پته ورته مذهب په اسلام عمل نشي کولای پته ورته قانون چې ته معنا قانون نافذ ته په تور پورا کې قانون نشي نافذ کولای او شل کاله به دا بنیادی وجه دا ده دوی وایي 15000 مذهبونه دي او مذهب دی په اسلام او پته ورته قانون به زما د سیکولریزم باندې دا دلته چې دا څومره موږ شکنجه کړي یو دا یې په قرضونو کې راوستو دا څومره ټول وسایل موږ سره موجود دي ولې موږ محتاج کړي چې اسلام دلته نافذ دې لپاره علماء کرامو ضرورت دی او بیا خاص کر جمعیت علماء اسلام د دې لپاره خپل کردار ادا کوي اوس د شریف دغه وسته ولې زموږ هم دغه وسته اوس څومره زموږ علماء کرامو علماء دیوبند دغه شانته کې نور مکاتب فکر معلوم دي هغه مرته چې په پاکستان د نظام ختم کړ دا د الله په موږ باندې عذاب راوړي لیکن زموږ یو اختیار نشته ورته چې په لاس کې اختیار دی هغه د غلامان دي الله دې داسې اشخاص پیدا کړي چې په ټوله دنیا کې په هر اسلامي ملک د اسلام نظام راشي چې کله اسلامي نظام راغی بیا په ټوله دنیا کې موږ یو خلیفګي مرادو په سبق نه چې د سیکولریزم د اصطلاح پس منظر څه دی او سیکولریزم وایي څه ده دا درسونه دا سیکولریزم کمونیزم دا د کول دا تاسو لپاره لازم دي ورته عبارت شروع کړئ الهيومانيزم بنيادي شرحنا اول سيكولاريزم قصد الدين عن الدوله الاوائل التي حكومتنا هذه هيومانيزم رياستي نظريه تنصيب ابستارت منصبانو دا د هیومانیزم د نظریه د حکومت دی ریاستي جهت دی د کوم مطابق چې د مذهب د اجتماعي معاملاتو سره تعلق نشي د مذهب پس د اجتماعي معاملاتو سره تعلق نه زمانہ د قانون پاس کوي هم جنس پرستی کوله په دالک سره واده کوي بالکل د مذهب په هیڅ اجتماعي معاملاتو کې کار نشته الک راځي سبقو دلته په پرده به ختم شي فرانس کې یو زنانه پرده لوپټه نشي په سر کوله حجاب پابندي ده دا په نظریه ده په بس د مذهب کار څه سره نشته بس په پارلمان کې چې کومه فیصله وشي بلدا بسوي دا به بیا خلک باندې دا د دې د ریاستي جهت د مولزبانو مولزبانو نو مذهب صرف ذاتی زندګۍ پورې محدود دي چیرې ستا ذاتی د تکلیف ضروره ته چې سکه ورځ شپې یا 10 رکعات نفل کوه او ټول ورځ روزه دي سره داوود علیه السلام په شان کې یو ورځ کوچا کوه یو ورځ روزه دي سره خو چاته باندې چې مسلمان شاو چاته باندې چې راشه مستو چاته باندې چې شراب پس کو چاته باندې چې جناب کو دا دار سره کار دی دا نظام د پاکستان ته راوستل غواړي او دلته به د بورډ لګولې زنا خانه باندې اوس هم چلیږي اوس پټ دي اوس هم چې مسلمانان په خبر شي نو او اوس کېږي د موږ د پښتنو علاقو کې نه پریږدي دا غلط خلک لیکن ورشه کوم چې هغه د سرکار په تور چلیږي هغه زموږ اوس پکې رسېږي الله په موږ د خپل عمل ته پوښتنه لا یکلف الله الا وسعها بس موږ د خپل نفس موږ څونه وسوب دومره کوو د تبلیغ درې دغه دی بوله سبب حدیث مبارک ده کنه من را منکم منکرا فليعيره بيده اول به په لاس باندې کې دا چا دغه دی د تبلیغ دا د بل څه مورید موږ په جبه دا علماء ورته لګي چې ورته شروع اسلامي نظام راول اسلامي نظام راول د قران حقیقت قائم کې پرې د چې سیکولریزم دا نظر پرې دی وجه څه ده وجه روستر روان ده به درته وایم موږ یې قرضداري کړیو او قرضداري نو د بل غلام به څه درته وایي او بدل بل ورځي چې ټول تصور کوي او بجلی چې د 10000 روپۍ ورکړه دا ځای ورته والله په سر چې هټلر راغلو هټلر وینا خپل دغه دربار ته چرګ ور سره چرګ یو باندې کې به استلا بچا کوي ټک د چرګ باندې کې بس چې به بونډه
سیکو ګونډې کو به داسې خوشي کو په دربار کې خپل وزیرانو له ټریننګ ورکو او ډېر حرامي به ورته دانې خوشي کړی یو دانه به لړا کوله چر کو په سره روانو سره د ګونډې ټوب نه علاوه موږ نه کړه ما باندې کې رانیسته موږ ګونډې کړی او په کې کما اوس موږ دوره محتاج کړو چې موږ بچو ته رزق پیدا کو کوم څوک موږ راځو خپل حق ته پوسو خپل حق ته پوس کوم نشو کولای هغه د پر نور ځوانان دې پیدا او یو د خپل حق ته پوس کې د اسلام ته پوس به پیدا معمولی زمانه نو دا د سیکولریزم نظریه په بنیاد باندې پس کېږي د مسلمانانو معاشره کې دا نظام قائم دی د مسلمانانو سوا د امارت اسلامي افغانستان نه علاوه نور په ټوله دنیا کې لاړ شه دا سم د اسلامي حکومت په سعودي عرب کې دا د خدای پاک الله هدایت وکړي دا د سليمان بچی ته نوم راخسته دی ها سره ولا دا هم نشي کولای بدل فاز نشي استعمالول جنوب ډول قدر راشي سعودي عرب د سیکولریزم سینماګانې په کې جوړ کړل په حاشیه په کې پیدا کړل دا د دې نظریې په بنیاد باندې دا د ترقۍ ضامن نه دی د ترقۍ ضامن اسلام دی بس الله دې بس موږ الله دې موږ ته هدایت وکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو موږ ولې پس دي وجه دا نشي دا نظریه زموږ په نظام باندې موجود دی اسلامي نظام نشته دی عامل زبر اصطلاح ولا مرتانی چار چیزوں میں استعمال کرے ہوا مکان 1851 کې دا اصطلاح د کلیسا او ریاست جدا کولو لپاره استعمال کړي و نو گویا سیکولریزم اصل کې د ریاست او مذهب په مابین کې تفریق دی سیکولریزم ټول اجتماعي معاملات د انساني عقل سره حل کولو کوشش کوي د دنیا اکثره مذاهب مثلا مسیحیت یهودیت هندومت بدمت وغیرہ د سیکولریزم په مخ کې دا چې دا د سیکولریزم دا دغه پیش کوله کنه دا نظریه پیش کول د څه لپاره دا د ریاست او د مذهب کلیسا چې دا جدا شي وجه دا خود ساخته مذهب او بل وضاحت کړو او مذهب چې د خلکو باندې پابندي او خلک په جهالت کې ساتل نو دوی وایي چې بس سیکولریزم نظریه نافذ کړل چې وایي ستاسو کار نه کلیسا چرچ ستاسو کار نه وکړي سبا په اجتماعي معاملات کې کار نه نو د دې مقابله کې اوس یهودیت لاړو ناکام شو عیسایت ناکام شوی دی هندومت ناکام شوی دی ټول ناکام شو د دې نظریې مقابله او مسلمانانو باندې په زور نافذ ده زموږ وسط کې د مسلمانانو ملکونو کې او د دوی څوک په یو طریقه غلام کړی دی څوک د ښځو په طریقه غلام کړی دی ښځې ورته رالېږي چاله پیسې ورکړي چاله په څه طریقې سره چاله په څه طریقې سره شپږ 50 ملکونه څو دا څونه د قصیده د افسوس خبره به تر دې وروسته پس ځو لاندې چې زما د شپږ 50 ورونه یو ما د 150 دشمنانو نه شي خلاصولی دا کېدای شي زما د 56 ورونه امارت اسلامي افغانستان اسلامي حکومت د یو مسلمان د دې ماماګانو د وجې نشي ختمولی اسلام مسلمانانو نه کوم د کافرو نه به داسې کېدای نو ته نه به وروسته ته به څه پس لاړ شي ځینې وړاندې اخري موږ په اخري په پسته کې موجود یو مسلمان د بل مسلمان سره دا ډک بله کرنسۍ کې تجارت نشي کولی ګوره دا دغه چې دی اقتصاد د ملا اړوکی دی څه شی دی کاد الفقر ان یکون کفرا فقر در باندې راو کېدای شي کافر شي اقتصاد ټول د دوی په لاس کې ولې لاس کې دی ما ورته په قوم کې په پښتونولۍ او په پنجابي او په سندي او په افغاني او په پټان او په پارسیوان تقسیم کړی په هزاره او په تاجک په ترکي او په هندو دا دغه پر مثال په ترکي او په عربي او په عجمي په دې تقسیم کړی دا نه خپل تشخص ویستو اسلام چې کوم یو اسلام خو داسې دین د خپل تهذیب پیدا کړو په ټول کائنات کې داسې تهذیب نشته څنګه چې اسلام دی او چې په دې موږ راجمع شو که د لسانیت په وجه موږ راجمع کېږو نو موږ به تباه کېږو او چې د اسلام د جنډې لاندې موږ راځو ټول مسلمانان موږ به بیا ترقي کوو او الله دې هغه ځوانان پیدا کړي الله دې موږ هغه شعور پیدا کړي چې موږ دې دپاره کار وکړو دا نه کېږي چې صرف یو کس نه دې دپاره د استازي موارد خو موږ په څه کې لګیا یو موږ په هغه مسلو کې وروره فرض هم ګڼلي دي چې وروره څه پیدا راته نشته دی او دلته نقصان نه زیات راشي وګورئ وروره جلسه به د یوي او وروره دا به ورپسې کوي دا ګورنر باندې دوی دا دونه بل وزیر ترازان کو په جماعت اسلامي ولا نور دا د ګورنر په لاس کې د سټیشن لړزان وګرځي دا بيشتي څنګه راغلی دی غري تاسو ول سوچو کې لکه چې چاته یو زیته چا په لاس کې چې اختیار هغه راټینګ هغه ته سوال نشي تر پاسې کې یو عام خلک د اوس دا مولا دا پولیس یې ته په دمانو سترازه شروع کړي د غري په لاس کې اختیار نو پولیس یې باندې اوس موږ ورته سیاسي جماعتونه دی دغه دي څور کوي مذهبي جماعتونه دي نور په داسې شیانو پسې نه ختي اوس خپل عوام ځان له خوشاله وسکو جوړ ټیم ځان له برابر کو دا ذاکري چیز دي شاګانو وایي چې کله دا کوي
دوی کې چې کوم ډېر پیدا به هغه ته د ډېرې پیسې ورکړي ډېر واوا خلک ورته کوي چې کوم د صحابه کرامو مستحق حالکه دوی د صحیح دین بیان کې پرې د څوک ورته کینی موږ عوام هم ذهنونه مولدونه خراب کړي چې صحیح خبره څوک نه اوري په فیسبوک باندې په دې سوشل میډیا باندې بیانونه هم ډېر شیر کوو موږ بدعت لا غلام ډېر شیر کوو چې زما عوامو کې دا شی نشته موږ کې دا شی نشته نو دا بسرته نو موږ ځکه دې سره رواني پولیس زمانو نو دلته هم دغه طریقه د پولیس زمانو چې د سیکولریزم دا نظریه په موږ باندې هم څه ده لاګو ده د دې دوه دي اول دا چې سیکولریزم د خپل پلاس کې د ریاست قوت کې دل دي او دویم په دې مذاهب کې د اجتماعي ژوند تیرول اصول نشته دي چې ژوند به څنګه تیروي د سیکولریزم په مقابله کې صرف اسلام ولاړ دی ځکه د اسلام سره د انفرادي او اجتماعي ژوند تیرول اصول مقرر دي چې د هر چا حقوق پکې معلوم دي تر دې پورې چې د اقلیتونو حقوق پکې هم موجود دي په زبانو دا د سیکولریزم نظریه چې پیش کړه دا ولې حاوی شوه ود دوی په لاس کې سو ود په لاس کې بیا دا مذهبونه چې د مقابل کې ناکام شو موږ ولې ناکامېږو موږ نه یو ناکام په موږ لاګو شوي ده موږ یو سره نه منو سیکولریزم نظریه په موږ یې لاګو کړې زموږ وس نشته موږ سره څه شی موجود دي موږ سره اصول موجود دي د اجتماعي ژوند اصول هم موجود دي او د انفرادي په انفرادي ژوند کې به ته څه کوې حیا به درکړي پاکدامني به درکړي حلال به خورې بل تبع المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان هغه دی چې د ژبې او د لاس دا زموږ انفرادي اصول دي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه څه چې ځان دپاره خوښوي دا به د بل مسلمان دپاره خوښوي موږ دپاره به بعثت لأتمم مکارم الاخلاق نبي علیه السلام فرمایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق نبي علیه السلام فرمایي چې زه خو د اخلاقو دغه دپاره پوروالي دپاره الله رالیږلی زما خو دا انفرادي اصول هم دي زما اجتماعي اصولو کې به څه کوې تجارت به په حلاله طریقه کې څه به کوې بل ته به ضرر نه رسې پاکدامني به کوې څه مناسبانو معاشره به د سکون وي د ماحول به وي اسلام منافذ وي ځکه موږ څه شی یو موږ د سیکولریزم په مقابل کې نشو ناکامېدلی هندومت هغوی سره مذهب نشته دی هغوی خو د هندوانو نه ډېر خدایان لري عیسایان نه خو دا مسله راوته یهودیت سره خو باطل مذهب دی څه شی دي اصول ورسره نشته دی نو ځکه تاسو ته به موږ ولې دا غټه خبره ده غټ سوال دی چې موږ ولې اسلام ولې د سیکولریزم مقابل کې نه ناکامېږي نو تاسو به ورته وویل چې د اسلام سره د انفرادي ژوند او د اجتماعي ژوند د تېرولو اصول موجود چې دا کامل اصول دي نور مذاهب سره دا نشته دی د سیکولریزم خلاصه اصل ژوند تېرول د سیکولریزم دا نظریه ده چې د حکومت او د عوامو د اخلاقو تعلق به صرف دنیوي امورو سره وي د مذهب په پکې څه دخل نه وي تاسو ته اوس پته ولګېده که نه خلاصه دا ده د مذهب د قید نه به ازاد ژوند تېری بس مذهب باندې بس نه کې عمل نه کوې چې کې او که نه کې دا د سیکولریزم نظریه ده د حکومت او د عوامو اخلاق به صرف دنیاوي وي مابعد طبیعت څیزو سره د درې څه دغه نشته سیکولران وایي سیکولریزم انسان مجموعي ډول سره په دوه ځایه باندې تقسیم کړو یو مشترکه زندگی ده او دویمه انفرادي او ذاتي زندگی ده مشترکه زندگی دوی د مذهب نه جدا شول او د عقل په پیمانه سره یې د ژوند تېرولو فیصلې شروع کړې دوی اوس داسې قوانین پاس کوي لکه هم جنس پرستي بغیر د نکاح نه دوی ژوند تېروي څه کوي هلک او جنین بغیر د نکاح نه ژوند تېروي ویل ضرورت نشته دی دغه شان ده کې ښځه څه کوي سړي له طلاق ورکولی شي ښځه سړي له طلاق ورکولی شي او دا بایبل کې هم دا لیکلي چې ښځه به سړي له طلاق ورکولی شي او دغه شان ده کې ښځې په منځ کې د ښځې او سړي په منځ کې مساوات پرون په مساوات په ما سره څه خبره کړې وه په خپل ځای انشاءالله بیا خبره کوم چې مساوات ظلم دی سره انصاف پکار دی چې چا سره هر مخلوقو سره د انصاف معامله وشي او اسلام د څه سره د حشراتو الارض د حیوانات دې دپاره اسلام څه دی رحمت رالیږلی دی وما ارسلناک الا رحمت نبي علیه السلام الله رحمت علیه اسلام شکر وباسئ زر ته هم تاسو تحقیق کوئ په دې نورو مذاهبو کې او د خپل مذهب والله چې تاسو به داسې لبې دعاګانې وکړئ الله شکر دی چې مسلمان دې پیدا کړی دا تبلیغي ملګري موږ کوئ که شکر دی چې داسې ملګري پیدا کړی او چې کله بیا ته په دې فطرت کائنات کې ته سوچ او فکر کې ستا په زړه به دې باغ کېږي الله شکر دی چې مسلمان د اسلام په هر یو رکن باندې ته تحقیق وکړي تحقیق په موږ باندې تحقیق وکړي په اودس باندې تحقیق وکړي علماو په کتابونه لیکلي دي ساینسي دغې دله پکې بیان کړي څه فایدې دله پکې بیان کړي خوشحالۍ کې به په جامو کې به نه ځایږي د مولوي صاحبانو سیکولریزم انسان په دوه ځایو باندې تقسیم کړی دی مولوي صاحبانو یو اجتماعي زندګي یو انفرادي زندګي او دغه شان دي مخکې او په ذاتي ژوند کې دوی که په مذهب عمل کوي او که نه کوي دوی ته اختیار دی په ذاتي زندګۍ کې د دوی خانداني نظام ختم شو مولوي صاحبانو اوس موږ دلته د سیکولریزم
مقاصد بیانو چې د څه مقصد دی د سیکولریزم مقصد بیانو سیکولریزم مقاصد نمبر 1 سیکولریزم کومه الهامي نظریه حیات نه ده بلکې په فلسفه مغرب کې د دین بیزاره مفکرینو ایجاد دا چا ایجاد کړل اوس موږ یې کنه څوک یار چې دا د 1851 کې دا الهامي نظریه نه ده دا ځان نه انسانانو جوړ کړل انسان چې کلم څه ایجاد کې جوړ لپاره پیدا باندې وي به نمبر سیکولریزم صرف نظریه ریاست نه ده بلکې مکمل نظریه ده تاسو ته څوک وایي کنه چې سیکولریزم صرف دا خو دی د څه د حکومت یو نظام دی نه دا نظریه د حیات لري څه دا یو مسکه چې څنګه نظریه د حیات اسلام لري د اسلام لري دریم نمبر د سیکولریزم تعلق د انسان د اجتماعي معاملاتو سره دی نمبر 4 سیکولریزم انساني معاملات د حل کولو لپاره د کوم پیغمبر یا وحي د علم انکار کولو ته وایي د پیغمبر د وحي نه انکار دی ورسېبانو څه خپل عقل په فیصله کوي او عقل څه دی محدود دی ډېر خبرې سدي په عقل کې راځي لکه دا موږ د وضاحت کړو کنه ساينسدانان چې وایي چې کومه ستاره دغه شي وخت پوره شي نو داسې شي چې حتی ټوټې شي ریزه شي هغه د کول شي هغه بیا دا ټوله پروسس په دا به ذرې ته راځي باید په نسبي د وخت نه په زمان نه په مکان دا خبره اوس په عقل کې درسه کسب وي نو دې څه کوي ټول تعلق عقل سره کوي انسان نمبر سیکولریزم د وحي علوم د انساني اجتماعي مسایلو نه غیر ضروري ګڼلو سره د دین نظریې په طور حق تسلیمولو نه انکار کولو ته وایي شپږم نمبر سیکولریزم د وحي معطل کولو سره د انسان ساخته اصولو باندې د اجتماعي مسایلو حل تلاش کوي مغربي مفکرین وایي چې سیکولریزم لادینیت نه دی او وایي چې لادینیت هغه په دې کې بیا دوکه ورکوي وایي دا اوس لادینیت نه دی دا ته بدل تاسو په باندې او تاسو ډېر خلک دغه په سیکولریزم وردا به تاسو د مخې ته راځي که تاسو په دې موضوع کې پاتې شوي د سیکولریزم مسلمان بدل د سیکولریزم څه کوي دا سوال هم در باندې راځي اوس کړه تاسو مشران هم سیکولریزم ته کې په هندستان کې بیا بس ما یو څه ویلو چې تاسو دیوبند مشران نه منم ویا هغه کافرین مرګ کوم خبر کړی ورته ته مسلې نه ځان خبر ته اعتراض کوي مسلې نه دی خبره او بیا راځي په زمونږه کافرین د علماء دیوبند په داسې نظریه پیش کړي چې په اسلام نه بلل دلته هم د لړیر داسې خلک نشي شه دي چې هغه د سیکولریزم تایید په دلته کوي ته ورته سوې سیکولریزم دا لادینیت دی دا چې زموږ د لپاره پروف سره ثابت کړه څوک چې تاسو د سیکولریزم دوی په دوکه درکې الله چې دا خو د لادینیت دي ته و چې د خدای نه انکار کول ته وایي موږ وایو ضرورت د دین نه انکار کول ته لادینیت وایي ورته بارو څوک چې به وخت دې کوم په دې کې کوم سبب پاتې کیږي وو نمبر سیکولریزم یو مذهب په خپل ځان حاوی کول دا نه پریدي کوم مذهب د دې تابع فرمان اوسېدل غواړي دوی پرې اعتراض نه کوي د دین اکثره مذاهب مثلا هندومت بودمت مسیحیت یهودیت وغیرہ مذاهب د سیکولریزم په مقابل کې ناکام شوي دي په هغه مذاهبو کې د انفرادي او اجتماعي ژوند تېرولو اصول نشته او نه د ریاست سره د معاملاتو چلولو سیکولریزم دا ډېره خطرناکه نظریه ده پولیسوالو دا یو مذهب په ځان باندې نه اوچتولو ته پرېږدي ته به ته به زما تابع فرمان ګرځېږي دا څونه مذاهب چې موږ ذکر کړل هندومت دی بدمت دی جنمت مسیحیت یهودیت دا مذاهب د سیکولریزم مقابل کې ناکام شوي ولې په دې کې د اجتماعي او د انفرادي ژوند اصول نشته د ریاست سره داسې سره چې ریاست څه وکړي چې معاملات په څه کال کې او زموږ سره شته که نشته موږ سره شته که نه موږ سره د قاضي موږ نه واله د مولسبانو د وړې مسلې نه واله تر د غټې مسلې پورې موږ سره مستحال موجود دی زموږ حکومت سره او کنه دی اسلامي حکومت سره شته او کنه شته عدل او انصاف شته او کنه شته دا دوی د یورپ چې په کوم عدل ځان ته وایي چې دوی دلته کوم سیستم روان کړی دی د چا نه اخذ کړی دی دا د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت نه دوی اخذ کړی دی حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې بس کېدل ماشوم بشي پیدا شو پیله به چې دا دوه کال وروسته به د تنخواه مقرروله بیا چې کله هغه یو واقع راغله نو بیا چې ماشوم پیدا شي د تنخواه مقرر اوس د یورپ په معاشره کې چې ماشوم پیدا شي څوک دي د هغه چې څومره دغه وي اخراجات به ورله ورکوي هغه چې کوم یو نظام د زمانګه د هغوی هغه د ګڼکپۍ نظام موږ ته راغی زمانګه نظام هغوی خپل په هغه کې ترقي وکړله نبي علیه السلام څه فرمایي من غشنا موږ که چا دوکه ورکړه زما امت یې دغه زمونږ نه موږ ته خو ویلي دي چې التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین زما تاجر خو به الله دې سره عشر کوي ما له خو دا اصول دې مقرر کړي دي هغه د یهودیت سره دا اصول شته نه د هندومت سره شته زما موږ اصول
باندې عمل نه کوو د اسلام ځکه موږ پسته سره یو یعنې موږ د اصول باندې څوک موږ د اسلام اصول فالو کوو موږ د کابل شروع پرې چې موږ ترقي نه کوو نو دوی به مولویانو دوی چې دا د دې د سیکولرزم دا ډېر هوښیار دی دا وایي چې ته زما تابع اوسې که اسلام هېڅکله د دې تابع کېږي نه دوی موږ په زور باندې مسلط کړی ده صاحب به وخت راولي د یو څو اخلاقي اصولو د مجموعې نوم دی په هغې کې انسانانو د خپلې مرضۍ مطابق تبدیلي کړې ده نو اوس په هغه مذاهبو کې د مزاحمت کولو طاقت نه دی پاتې شوی نو هغې مکمل ډول باندې د سیکولرزم ته خپل ځانونه حواله کړي دي 8 نمبر سیکولرزم تر هغه وخته پورې غیر جانبدار وي مسلمانو سیکولرزم هغه وخته پورې غیر جانبدار وي کوم وخته پورې چې مذهب او په ریاستي معاملاتو کې سره کوي مداخلت نه کوي کله چې مذهب په اجتماعي یا ریاستي معاملاتو کې مداخلت کول غواړي نو سیکولرزم بیا دا نه برداشت کوي او د طاقت په زور سره هغه مذهب د ختمولو کوشش کوي په ټوله دنیا کې صرف اسلام داسې دین موجود دی کوم چې د سیکولرزم په مقابله کې ولاړ دی ځکه د اسلام سره انفرادي او اجتماعي ژوند تېرولو اصول موجود دي اسلام هم یو ضابطه حیات لري او ټول انسانیت لپاره د امن او د سلامتۍ ضامن دی اسلام یو مکمل ضابطه حیات دا یو بل سبب دی د هندوستان په هندوستان کې ولې علماء کرام زمونږ علماء کرام تاسو موږ سیکولرزم ثابت کړی چې دا کفري نظریه ده څه ده نو ستا مشران چې په هندوستان کې بیا د سیکولرزم تایید کوي نو د هغې موږ ګڼ جوابات کړي دي چې هغوی چې تایید کوي د هغې ګڼ وجوهات دي انشاءالله به د خیره سبا بیانوم واخر دعوانا